اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ایوا مسله اقامې حواله سره ده چې کوم کس اقامې نیت وکي هغه روژه ستاشي باوجود چې سفر کې دی هغه به الموس هم پرا کوي. اقامې څه ته ویل شي؟ مثلا زه لاړم پېښور ته، زه پېښور کې مسافر یم، یو هسپتال ته مو بیماري وتلی دی، یو بل داسې کار سه لاړ یم څه ما ته یقین دی چې زه به دلته 10 دن تېروم، لاس ورځې به زه تېروم. لاس ورځې اقامې نیت مو کو سندالته زه 10 دن پتې کېږم. لذا چې کله 10 دن ته اقامې نیت وکړلو ته باوجود چې پېښور کې مسافري ته خپل روژه یا ستایشي ټیک ټاک، ته خپل المونس هم د ظهر د عصر د عشاء والا چې کوم څه 4 رکعتې دی ته هغه پرا کوای شي. او په شرط دا چې ته اقامات ته یقیني دی، شورټي دی، یقین دی ته چې یاره مو دلته 10 دن پرا کېږي. که چیرې تردید حالات کې، شاک حالات کې هسپتال کې تو مریض دی او ډاکټر ته کنفرم نه یي، ته یقین نه دی چې یاره 4 ورځې ونسي، 2 ورځې، لاس ورځې، یعنی یقین نشته ته. تردید حالات کې، شاک حالات کې حتی ایوی میاشتې پورې کته پاتې ویلی نشوي، تردید حالات کې، شاک حالات کې تو الموس قاصر دی ته روژه نه سکتے. خو چې کله 30 دن پراشولی تردید حالات کې 31واں دن څخه کله شروع شواله چاہے 1 دن ویلی تب الموس پرا کوي که روژه وي روژه به هم سکتے. دا اقامې والا مسله اوس خدمت کې معرض کا. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.